السلام علیکم. نن کوم مجلس د شناخت کارت په باره کې غور فکر سره مین خبرې کله چې هم تا افغاني کارت جوړي که د افغانستان جوړي دلته نه جوړ پاکستان کې بیا دلته پاکستان په نادره په ریکارډ کې د تا ریکارډ نه راځي نه شو کېږي او کله چې هم تا په افغاني کارت دپاره ګوتې ولګولې هغه ریکارډ بیا شو کېږي پاکستان کې د ګوتې ولګولې کله چې هم ته وغواړې چې زه خپل افغاني کارډ ختم کم پاکستاني کارډ جوړ کم هغه دپاره به ته د 78 ریکارډ پیښوي د خپل خاندان چې هغه دې پیش کو بیا د تا کارډ نادره ډایرکټ نشي در ختمولی د تا کارډ به عدالت په ترو در ختمی شي دا مجلس او کله چې هم د مور یا د پلار شناختی کارډ که د مور یا د پلار شناختی کارډ وي باید تاسو ته پکار ده چې خپل بچیان هغه کارډ پاکستاني کارډ لري که مور که پلار یې هغه پسې برث سرټیفیکټ جوړ کړي بیا بې فارم ور جوړ کړي بیا شناختی کارډ ور جوړ شي او کله چې هم تا د کور والی افغاني یا د بل هر ملک کې د هر ملک کې واده یې سوی پاکستان کې د پاکستان شهري سره د پاکستان کارډ لري هغه به اف فارم راځي په څلورو صوبو کې چې کومې د تاسې پاسپورټ افیس وال ناست دي هلته یا په اسلام آباد مین ریجنل مرکز کې هلته یو فارم راځي فارم اف ورته یې هغه فارم فل اپ کول دي او هغه جمع کول دي هغه بیا د تا وزیر داخله ته ځي هغه بیا اجازتنامه درکوي هغه په هغه په ترو باندې جوړیږي دا مین مجلسونه ول چې باید تاسې په دې باندې غور فکر وکوئ او تاسې ته دا معلومات یې مننه الله حافظ پاکستان قانون په مطابق باندې هر هغه کس چې په پاکستان کې پیدا سي د پاکستان شهرت به دته ملاوي شي بیا یې سات دا لیکلي دي چې دغه قانون په هغو خلکو باندې به نه لاګو کیږي کوم خلک چې له افغانستانه په ناګزین راغلي دي کوم خلک چې جنگ په دوران کې په ناګزین راغلي دي خو بیا دا تاریخ ورته کښې شو په ناګزین بعد کې راغلي دي 78 تاریخ ورته کښې شو چې د 78 تاریخ ته لرې هغه خلک به دلته د پاکستان شهرت د پاکستان شناختی کارت ترلاسه کوي خو قانون دا ده چې کوم کس په پاکستان کې پیدا سي هغه حق لري چې د پاکستان شهرت دته ملاو سي د پاکستان شناختی کارت دته ملاو سي السلام علیکم پښتنو ورونو کله چې هم په شناختی کارت کې عمر غلط دی او بدلوي ظاهره خبر ده هر سړی کوشش کوي چې عمر راکم کې غټوي نه نو د کم عمر دپاره نادره سره کوم اختیارات دي 15 کاله پورې نادره سره اختیارات شته چې د تا شناختی کارت عمر در بدل کړي 15 کاله د شناختی کارت سره اختیارات شته چې د تا ته عمر در بدل کړي مننه الله حافظ السلام علیکم پښتنو ورونو تاسې له هر چا جسې افغاني کارډ په غلطي سره جوړ شوی او 78 70 تاسې سره تاریخ تاسې سره ثبوت تاسې به بیا چیرې ځئ د تاسې مسله به چیرې حل کېږي په غلطي سره د افغاني کارډ جوړونې مسله ختمولو لپاره RLC ریجنل لیول کمیټي ته به تاسې ځئ هغه لکه په کوټه کې په بلوچستان کې په کوټه کې کېږي هر منګل په ورځ کېږي اوس دغسې په کراچۍ کې هم کېږي هفته کې یوه ورځ کېږي دغسې په پېښور کې هم کېږي اسلام آباد پنجاب کې هم کېږي تاسې له خپلو ثبوتو سره هلته پېښ شئ چې موږ سره دا ثبوتونه دي لحاظه د موږ دغه کارډ افغاني له موږ سره په غلطي جوړ شوی ده د تاسې حل له هغه کمیټۍ سره ده تاسې نادره ته مه ځئ تاسې علاقایي کمیټۍ ته مه ځئ تاسې یو چېرته مه ځئ فی الحال تاسې ریجنل کوم چې د تاسې لکه په کوټه کې ناسته د هغه کمیټۍ ته ځان حاضره کوي سره له ثبوتو د تاسې مسله به حل سي انشاءالله که نه بیا به تاسې عدالت ته رجوع کولو ضرورت بیا به انشاءالله موږ تاسې رهنمایي کوو وسلام الله حافظ السلام علیکم پښتنو ورونو کله چې هم تاسې اول ټایم خپل شناختی کارت جوړوئ یا د بچیانو شناختی کارت جوړوئ د تاسې تصدیق کولو دپاره څوک تاسې تصدیق کوی شي کومه رشته ده چې هغه تاسې تصدیق کوی شي لکه ډېر
پښتانه ورونه دا حال کوي چې ما سره رور نه ځي، ما سره خور نه ځي، ما سره هغه تصدیق نه راکوي. سټیمز ته اول خپل شناختی کارت فرست ټایم جوړوي، بلاکېدا وغیره یا ای سی سی کارت بغیر اول ټایم ته ځان ته یا خپلو بچیانو ته شناختی کارت جوړوي. یو بل شناختی کارت چې څوک جوړي هغه به نادره ته پیښیږي. سات د دې تصدیق کولو دپاره به څوک ورسره تللی سي، مور ده که پلار ده. که د مور له طرفه مور او پلاري، که د پلار له طرفه مور او پلاري، د ده انا او نیکس کوم کېږي هغه د ده تصدیق ورکوی سي. که هغه نه یې موجوده بیا به دی څه شی ورسره وړي. هغه کم کسان چې د ده تصدیق کوي هغه د خپل شناختی کارت اوریجنل ورسره وي یا د فوټو کاپۍ ورسره وي، نه ده مسله. څه ټایم چې هغه نه ول موجوده بیا د هغو په ناموجودګي کې دی د هغو د یوه هم اوریجنل شناختی کارت ورسره واخلي او یو د ګواه ورسره ولاړ سي او له ګواه سره ساتي دی خپل لوکل یوسي یا د ډومیسایل یوسي یا د دی خپل د میټرک سند ورسره یوسي یا د میټرک مارک شیټ ورسره یوسي یا بل دغسې چې دا یوه ډګري هره ډګري کړي داسې یو سند ورسره هغه د یوسي او یو کس د تصدیق کولو دپاره چې دا زه پیژنم اوریجنل بالکل دا کس د دې علاقې د دې پلانکي سړي زوی ده، د پلانکي لمسی ده، هغه یې هم تصدیق کوی سي. دا سو تر دې حده پورې خدا نخواسته کې بیا یو رشته دار هم نه و هغه به څنګه کېږي هغه په بله ویډیو کې درته ښیم. که دا یو خوني رشتې والا هم نه و موجوده، الله دې داسې نه کوي، خو سته موجوده نه یا وفات شوي یا دوی سره نیت خراب وي، هغه بیا څنګه جوړوي؟ د بلې ویډیو انتظار به کوئ، هغه به هم درښیم. مننه. السلام علیکم پښتنو ورونو، نن زه تاسو ته د نادره د شناختی کارت د کور والی شناختی کارت چې کله تاسو ترلاسه کوئ هغه افغانۍ دا شناختی کارت تاسو څنګه ترلاسه کوئ؟ داسې خو نشي کېدلی چې زه د پاکستانه یم کور والی د افغانۍ، زه د پاکستان کې اوسم کور والی د افغانستان ته راجواړئ، بچیان دې مدلي یا د له هغه سره وي، داسې خو نشي کېدلی. یو قانون خو شته، هغه قانون دا ده تاسې د هرې صوبې دارالحکومت چې کوم ده پاسپورټ آفیس کې یو فارم جمع کیږي، ریجنل کې هم جمع کیږي اسلام آباد کې، او په هرې صوبې کې چې کوم دارالخلافه ده د هغه په پاسپورټ آفیس کې یو فارم راځي، هغه ته فارم اف یایي. هغه فارم به ډکوي ورته، هغه فارم کې به کوم د دوی ضرورت دی هغه به مکمل کوي ورته، جمع کوي به ورته، بیا به په هغه باندې عمل کیږي. وزیر داخله ته دا درخواست جمع کیږي، دا فارم وزیر داخله ته جمع کیږي، هغه ته دا شی شو کیږي چې زه دلته واده سوی ده، د دې دا بچیان دي پاکستان کې له دونه وخته اوسي، لہذا اوس موږ پاکستاني شهرت هم غواړو، شناختی کارت غواړو، سټیزنشپ غواړو. هغه قانون پاکستان په مطابق باندې ته حقدار یې ستا ته شناختی کارت د پاکستان ملاو سي. دا یې طریقه ده، په دې طریقه باندې باید سي عمل وسي. یوه او بل افغاني سي کله سي افغاني سړی افغانۍ هغه به انشاءالله په بله ویډیو کې هغه معلومات هم تاسو ته درکوم چې هغه په دې طریقه باندې تاسې وکوئ. مننه. السلام علیکم پښتنو ورونو، د نادره کمپیوټر چې کله هم د تا ګوتې ولګوي او تا ته شناختی کارت جوړ کړي یا تا ته افغاني کارت جوړ کړي، بیا د هغه زبان بیرته نه مني، نه یې پیژني، نه عمل بل عمل پې کوي تر هغو پورې چې آډر د عدالت ورته رانسي. نو مطلب مې دا داسې له نادره سره بیا دا اختیار نسته چې دی تا ته هغه خپل کارت در ختم کړي، بیرته یا پاکستاني کارت در جوړ کړي یا افغاني کارت در جوړ کړي. دا اختیارات بیا له دغه کمپیوټر سره نسته دي. څه ټایم چې ده ته آډر وسي یا د کمیټۍ د ممبرانو یا ده ته آډر وسي د لوور کورټ
یا د آرډر وسی د های کورټ بیا د هغه آرډر مني هغه آرډر په د زورور ده هغه د آرډر زبان د سمجھ ته راځي د نادره د کمپیوټر نو تاسې ځانونه مه خواروئ نادره ته او نن سبا کمیټه عدالت رخ د ما مفت مشوره وکیل ہونے کے ناطے نه پښتون ہونے کے ناطے تاسو ته د مشوره نیکه مشوره زه به خپل ورور ته هم دغه مشوره ورکوم چې تاسې عدالت ته ولاړ شئ تاسې وکیل کوئ یو 50-60 یا هر څو چې تاسې فیس ورکوئ تاسې دا کم فیس ته نو زیات فیس اخلي زیات فیس ولته ولاړ شئ خو کار وباسئ دا د ما د ورورګلوي مشوره ده مننه یو جان الله حافظ السلام علیکم پښتنو ورونو کچيري تاسې په افغاني کارت ختمېدا لپاره او شناختي کارت ترلاسه کولو لپاره کمیټیو ته او نادره ته بار بار تللي یاست او بیا هم څه عمل نه باندې کیږي او په انکوایري کې د تاسې کیس پروت دي او ویریفیکیشن کیږي د تاسې د کیس او د تاسې د تاریخ بیا د خپل ټوکن د سره واخلي خپل تاریخ د سره واخلي خپل ثبوتونه د سره واخلي سیده های کورټ ته رخ وکئ های کورټ یې آخري حل ده او زر تیز حل یې ده بهتره دا ده چې تاسې هلته کلونو انتظار یو ور مخکې کړی ده اوس مزید بیا انتظار در باندې کیږي له نادره سره اختیارات نشته ستا ماجر کارت افغاني کارت معذرت کے ساتھ دا ځینو خلکو ته ماجر کارت او افغاني کارت بد ورلګي هغو زه معذرت غواړم لیکن دلته پاکستان کې اوسېدلو پښتنو لپاره ډېره غټه مسله ده دا تاسې باید ستاسې ځان بده نه ولګوئ دا خبره تاسې له نادره ته ورتګ بې معنا ده او ډي ایل سي کمیټۍ ریجنل کمیټۍ تر ډېره حده پورې هغه ډېر انتظار در باندې کوي هغه کوم ټوکن چې د میټینګ واري ته درکړل شوی د هغه ترلاسه کوي او های کورټ ته ولاړ شي دا د ما مفته مشوره ده مننه الله حافظ السلام علیکم پښتنو ورونو کله چې هم کموري کپلاري شناختی کارت ولري د پاکستان او د خپلو بچیانو شناختی کارت جوړول غواړي دوی پریشانه یې چې د پلار شناختی کارت یې نشته یا د مور شناختی کارت نشته نه جوړېږي نادره ول بانه ورته کوي کتن داسې نه ده چې کمور کپلار هر یو شناختی کارت ولري هغه د خپل بچیان خپل ځان پر رجسټر ډکي یو ور د برث سرټیفیکټ ور جوړ کړي بیا د بې فارم ور جوړ کړي د خپلو بچیانو شناختی کارت یې جوړېږي کتن داسې نه دي سوي نه قانون سته نه لا سته چې د بچیانو شناختی کارت یې نه جوړېږي السلام علیکم پښتنو ورونو کله چې هم د تاسې کور والی پاکستان علاوه د بل ملک لکه د افغانستان کې د هر ملک تاسې به اف فارم راځي اف فارم به هیډ کوارټر اسلام آباد کې جمع کوئ سټیم د پاکستان سټیزنشپ ورخلی هیډ کوارټر اسلام آباد ده کوئټه هیډ کوارټرز ده پاسپورټ آفیس کراچي کې پاسپورټ آفیس هیډ کوارټرز کوم ده په لاهور کې ده پېښور کې ده په دې کې هم ناسته که صوبو کې تاسې کوئ خو بیا په دې دارالخلافه د هرې صوبې چې هیډ کوارټرز د پاسپورټ آفیس په هغه کې اف فارم ورته یایي دا جمع کول دي بیا به په هغه باندې عمل کیږي او د تاسې د کور والۍ ته به پاکستان شهرت سټیزنشپ ملاویږي انشاءالله السلام علیکم ګرانو پښتنو د نادره په باره کې د شناختی کارت په باره کې زه یو څه معلومات درکوم کله چې هم تاسې پاکستانی کارت لرئ او بعد کې تاسې افغاني کارت جوړ کړئ ای سی سی افغاني سټیزن کارت جوړ کړئ اوس تاسې بیرته پاکستانی کارت غواړئ څه ټایم چې تاسې پاکستانی کارت غواړئ تاسې نادره ته ځئ او راځئ نادره سره دا اختیارات نشته چې دی ډایرکټ د تا مجلس واوري او د تا شناختی کارت بیرته اوکې کړي او د تا افغاني کارت ختم کړي 3 کمیټیانې جوړې دي څه ټایم چې تا په خاندان کې د یوه کس شناختی کارت جوړ وي افغاني کارت جوړ وي او افغاني کارت ته ختمول د هغه یوه کس غواړي د تا د خاندان معتبرین کوم چې مسیر ده لکه پلار نیکه هغه د حاضره سي نادره ته د کمیټۍ ته دا بیان وکړي دا زه تاریخ لرم دغه د ما شناختی کارت دیس کس په غلطي سره جوړ کړی ده لہذا زه تاریخ پاکستان لرم د ما کارډونه دا ټوله جوړ دي په دغه ټول خاندان کې د یو کس دا په غلطي جوړ کړی ده
دا یو مجلس که چیرې د تا ټول خاندان جوړ کړی او د تا د خاندان کې 3 کسانو جوړ کړی او هغه ته بیرته ریورس کول غواړي پاکستانی کارت غواړي نادره قطن اختیارات نشته ورسره ته به کمیټې ته ځې ډي سي کمیټې ته پیش شه ریجنل کمیټې ته پیش شه هغه کمیټو سره دا اختیارات دي سټیم سره کمیټې ممبران ناست دي هغه عام کسان نه ناست هغه د کمیټې کې ډي سي ناست دي هغه سپیشل برانچ ناستی نادره ناستی آی اس آی ناستی آی بی ناستی دا کسان ناستی په دې باندې مشتمل کمیټه یک سټیم ستا هغه مطمئنه کې بیا د تا کارت هغه سره اختیارات ستا سی آرډر وکوي تا نادره ته ورسه او پاغه آرډر مطابق تا شناخت کارت جوړ سي او د تا افغاني کارت ختم سي کچېره کمیټیان هم ته اټینډ کړي کمیټیانو هم څه داسې رزلټ نه راایست ولی هر کس پاکستانی حالات په مطابق باندې په منډه دي سره د تا مسلې ته ورپام لانه د غټ مسلې جوړې دي بیا ته دا کوای شي د هغو کمیټو اټینډنس کوم لتا سره پرچیانې هغه راواخلي راسي عدالت های کورټ به د تاسې ریټ ولګېږي های کورټ به دا خلک راوغواړي چې تاسې د دې کس کیسه یاست های کورټ سره بیا اختیارات ستاسې د تاسې په حق کې اډر پاس کې دغه طریقه ده په دې ګرمیانو کې مزانونه پریشانه کوي مد کور مسیران که باباګانی کادی ډیر پریشانو سامنا کوي زه خبر یم لہذا دغه حل ترتیب په ما په وست ما په علم په مطابق ما تاسو دروښو دا ویډیو به ان شاء الله ز خپل یوټیوب چینل باندې درته لګوم او زه په واتس ټیک ټاک هم درته لګوم یوټیوب چینل ما لا اینڈ کرایم بای انور جان ناصر په نامه باندې یوټیوب چینل ده هغه سبسکرایب کړئ ان شاء الله دا رنګ معلومات به زه تاسو ته درکوم کاغه د نادره په حواله سي کاغه د چیک بوک په حواله سره کاغه د اف ای آر په حواله سي کاغه د ضمانتو په حواله سره ما جس کوم کېدو ان شاء الله غو زه تاسو لپاره کوم زه به تاسو ته لار لیک درشم زه غواړم چې هر کس پاکستانی کم از کم دون قانون ورته معلومي چې د خپل روزمره زندگی دغه قانون په مطابق دوی ته روي سي دون معمولی مسلې موږ منډ راوي سردار صاحب دا راوکوه ام پی ایس صاحب دا راوکوه ملک صاحب دا راوکوه هغه نور کسي ډیر غټ کسي دي هغه د غټ کسي راواري دا کوچنی مسلې باید تاسو په خپل معلومات او په خپل حل کړئ سرداران صاحبان خو نن سبا ډیر مصروف دي غټ مسلې را حل کړئ نو ولې هغه ډیسټرب کوو یو جهان مننه د تاسو د ټولو غریب وکیل انور جان ناصر له تاسو سره به ان شاء الله شانه به شانه تاسو ته دا رنګ معلومات درکوم چې د ما په وسول نور زم انسان یم کارون لرم خوب لرم خوراک لرم بچیان لرم لاغو سره به ټایم کوم کوم کیسونه اخیست کیسونه به کوم ورځې د شپې تاسو ټلیفون روان دي معذرت غواړم خو به نه بدوي میسجانو جواب درکوم ان شاء الله ما تر وستر مطابق نور تاسو ویډیو ګورئ ان شاء الله تاسو مسله به تاسو ته په ویډیو کې معلومه زه به درته شیر کوم والسلام الله حافظ السلام علیکم پښتنورونو کله چې هم تاسو شناختی کارت جوړولو لپاره نادره دفتر ته ځئ تاسو بل ځان سره کوم ډاکومېنټ وړئ یو څوک شناختی کارت جوړوي هغه په خپل موجود دی سره لاغه په دو خونی رشتہ دارانو کې په دغه کې یو ور سره ک موري ک پلاری ک نکي ک انای ک د مور له طرفې ک د پلار له طرفې بمای د خپل اوریجنل شناختی کارت یا د شناختی کارت فوټو کاپي ور سره د نادره دفتر ته ولاړ سي د شناختی کارت به جوړ سي کچیر د سره خونی رشتہ دار کې یو څوک هم نه وي بیا د هغه د خونی رشتہ دار لکه پلار مور نکه انا په دوک د یو شناختی کارت فوټو کاپي یا اوریجنل شناختی کارت سره یوسي یا د سات بل بچي ور سره وړي بل بدای لزان سره یا د خپل وی فارم یوسي یا د میټرک سند یوسي یا د میټرک مارک شیټ یوسي یا د ډومیسایل یوسي یا د لوکل سرټیفیکټ یوسي یا د پاسپورت یوسي په دوک د یو شی ور سره یا د پیدایشي سرټیفیکټ ور سره یوسي د شناختی کارت اپلای به وسی او کچیر د سره خونی رشتہ داران یو هم نو او دا سرټیفیکټس هم نول بیا به څنګه جوړیږي دا به ان شاء الله زه تاسو ته په بل ویډیو کې درته شایم مننه الله می کارونه اسانه کړه السلام
السلام علیکم پښتنو ورونو که چیرې د چا د بابا یا د ادې کارت یو افغاني یا ینه کارت یا افغاني کارت جوړ شوی یا د کارت پلار پاکستاني مور افغاني یا مور پاکستاني پلار افغاني د بچیانو کارت به تاسو د هغه وسره جوړوي سي کوم چې پاکستاني کارت لري که هغه موري که پلاري لزان سره دی رجسٹر کې د بے فارم به جوړ سي بعد کې به د خپل شناختکار له ټایم سره جوړ سي دا مسله نه جوړیږي دا مسله نه د کته است مسلې جوړې دي رابطه وکوي بل کچيري د تا کارت ته غواړي سي د مور کارت د هم پاکستاني سي او د پلار کارت خو د پاکستاني یا د پلار کارت خو افغاني در پاکستاني دي سي تاسو به بیا ثبوت پېښوي سره لګوایانو هغه ثبوت به دا پېښوي تاسو د علاقې پاکستان باشنده یاست یو تاریخ به پېښوي دا تاریخ چې موږ دلته پاکستاني یو او بل کچيري نو بیا به تا بیا هم ویلینګ دا لارو ز پاکستاني کارت سلو بیا به ته کیس کوي نیچرالایزیشن د پاره وزارت داخله سره به کیس کیږي هغه ځان ته یو کیس ته په اغله ول بیا ته زی سدا کارت باید سما تحصیل سي دلته بچیان لرم دلته زکور والی لرم دلته زه اوسېدل یم کچيري تاسو نادره او کمیټي دا شي تاسو نه وکي بیا به کیس طرف ته ځي لہذا د تاسو د بچیانو شناختی کارت لرزان سره هغه کس کموري کپلاري سته پاکستاني کارت لري او پاکستاني کارت خپل افغاني پلار یا مور ته ستر کاسي لول دي ساغت ته افغاني قرار کړی است افغاني یا د ای سی سی کارت جوړ شوی ته بیرته هغه دور کول غواړي هغه په دا طریقه کوي ستبه گوايان او سره خپل تاریخ پېښوي هغه باید تا تصدیق کېدا بعد هم دا شی ومنل سي ستا پاکستاني کنه منل کېدو عدالت سره برجو کوم کلمه سون توفیق کېدو زبر سره کوم لیکن یو خبر معذرت تر کوم ټلیفونان ډیر راکوي ډیر ټلیفونان راکل کیږي د چا ټلیفون اټینډ کم چا ته جواب ورکم په کمنټس کې غلط کمنټس را روان دي زه تاسو ته ریپلای نه درکوم زه تاسو لپاره ویډیو جوړوم زه تاسو ته شش انفارمیشنز درکوم باید تاسو شکریا د دې شیله ادا کړئ او زه تاسو لپاره لګیا یم کوم نور الحمدلله الله ز ډیر ښه ساتلی یم هر سره ستا الحمدلله رب ډیر نازولی یم تر د تر شایسته خدای جار سم د ماته د یو شي کمای نسته د تاسې په دې پریشانی باندې خامخا پریشانه یم غواړم چې حل یې راووځي وسلام الله حافظ خواب نه بدوي ماته ډیر قدرمن یاست ژوندي اوسئ خوشحاله اوسئ الله حافظ السلام علیکم आप सबसे मुखातिब अनवर जान नासर एडवोकेट हाई कोर्ट आज की ये वीडियो मेरे चेयरमैन नादरा के नाम मैं अपने तमाम पख्तून बरादरी हज़ारा कम्युनिटी बरादरी की तरफ से और पाकिस्तानियों की तरफ से उन्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जनाब चेयरमैन नादरा साहब आपने हमें आपके इदारे ने हमें हमारे पख्तूनों को शनाख्ती कार्ड बना के उन्हें रजिस्टर करके एक कानून के तहत उन्हें जारी कर दिया अब उसमें गलतियां आ रही है उसमें गफलत है आपके इदारे का बहुत हद तक कि किसी के बाप के नाम में गलती आ रही है चाहे उसने बाप का नाम जानबूझ के लिखवाया या आपने गलत लिखा मुझे याद है कि नादरा की गाड़ियाँ आती थी गलियों में कोचों में इलाकों में शहरों में वहाँ जाके वो फिंगर्स सारे की सारे एक ही फिंगर लगाते थे सब कुछ करते थे मुझे याद है यही एक उंगली पांचों उंगली की जगह पे यही एक उंगली लगाते थे उंगली लगाने के लिए एक ही बंदा बिठाया होता था पेट लगा के सबके नाम के आगे उंगलियां फिंगर्स लगाते थे अगर आप फिंगर की तरफ भी जाएंगे तो सबके शनाख्त कार्ड ब्लॉक हो जाएंगे बराए मेहरबानी अपने कानून के तहत आपने सब पाकिस्तानियों को इन पख्तूनों को आईडी कार्ड्स जारी कर दिए थे अब उन आईडी कार्ड्स के तहत उन्होंने जाके प्रॉपर्टीज़ ली घर खरीदे मकान खरीदे ज़मीनें खरीदे तालीम हासिल किया आपके लिए वोट कास्ट किया MPA इलेक्शन के लिए वोट कास्ट किया तो आज वो तो खैर एक दो की कार्ड ब्लॉक हो जाए अब उनके नस्ल दर नस्ल नीचे सारे बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकते जब तक हमारी कौम में हमारे बच्चे तालीम हासिल नहीं करेंगे तब हम कैसे एक कौमों के मुकाबला कर सकेंगे और हमारे वो पख्तून हैं कि वो पूरे पाकिस्तान में मेहनत कश कौम के नाम से जाने जाते हैं गर्मियाँ सहने वाले हैं तकलीफ झेलने वाले हैं तो
बराए मेहरबानी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तमाम पख्तूनों की तरफ से, उन सब का एक गरीब वकील बन के मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो ID कार्ड में मसले हमें लचक दिखाएँ, हमारे डिक्रीज़ को माने। जो हम अदालतों से डिक्री ले आते हैं बाप के नाम को करेक्ट करके, आप फिर भी नहीं मानते। हम अपने बच्चों को कहाँ जाके कहाँ दाखिल कराएं? ना स्कूल वाले हमें दाखिला दे रहे हैं, ना बे फॉर्म बन रहा है, ना हमें कोई जॉब मिल रहा है। यहाँ पे हमारी करोड़ों खरबों की कारोबार हम कर रहे हैं, हम कहाँ जाएं? हम अफ़गानिस्तान जाए? क्या अफ़गानिस्तान की श्योरिटी हमारे पास, सिटीजनशिप है हमारे पास कुछ? आपने हमें कार्ड बना के दिए, आपके इदारे ने हमें कार्ड बना के दिए, हम गरीब पख्तून थे, अनपढ़ पख्तून थे कि आपको पैसे मिलेंगे। आपने ACC कार्ड हमें जारी कर दिए, अफगान सिटीज़न कार्ड जारी कर दिए इस नाम पे कि हमें पैसे मिलेंगे। हम तो गरीब आवाम, गरीब पख्तून थे। लिहाजा अस्सलाम वालेकुम पश्तूनो रोनो कचीर दिता अफगानी कार्ड जोड़ी और त चा په خاندان کې انټری وکوي لاغه سره ته کارت جوړول وغواړي، څرنګه د فینګر لاغه سره ولګاو د هغه غریب ټوټل کارډونه د ټول خاندان به بند سي، بلاک بسی، بیا به هغه در په در DLC ته ولاړ سه، RLC ته ولاړ سه، بیا به دا کمیټیانو ته ځي او راځي، پریشانی به وي، سیدی خپل ځان بیرته بحاله کوي. لہذا کدی کارت د افغاني جوړي بیا د بل په خاندان کې ځان مه انټر کوه، هغه ته وایه زما افغاني کارت جوړ ده، خدا نخواسته نادره کې تاسو فینګر ولګېدو د هغه ټوله کارډونه به بلاک سي. احتیاط کوئ. السلام علیکم پښتنو ورونو، کله چې تاسو د خپلو بچیانو شناخت کارډونه یا بې فرمان جوړوئ د هغه رجسټریشن پلار پسې وسې ښه ده که مور پسې وسې ښه ده. څه ټیم که د پلار له طرفه د نیکه او د انا شناخت کارډ هم ول ریکارډ مکمله وو بیا د پلار پورې جوړ شي. که د پلار ریکارډ نه وي کمپلیټه شناختی کارډ یې جوړي بیا یې قطعا مه جوړوئ، بیا د خپلو بچیانو رجسټریشن بې فارم وغیره جوړول مور پسې وکوئ. که د مور والی کمپلیټ و مور پسې شناخت کارډ ور جوړ بې فرمان ور جوړ کړئ، شناخت کارډونه ور جوړ کړئ. که د مور والی نه و کمپلیټ د پلار والی کمپلیټ و پلار پسې ور جوړ کړئ. کمې چیرې داسې وکول چې کمپلیټه نه و صرف شناخت کارډ د پلار یا د مور هغه پسې جوړ شول، څه ټیم که هغه شناخت کارډ بلاک شو د دوی شناخت کارډونه او د بې فرمان هم بلاک کېږي، دوی شناخت کارډ به هم بلاک شي د بچیانو. نو دا شی لازمي احتیاط کوئ. وسلام، الله حافظ. پښتنو ورونو 3 قسمه کمیټیانې کښېني چې د تاسو د مهاجر کارډ مسلې در ختموي. چاسې هغه یوه DLC ده، یوه RLC ده، یوه ZLC ده، زونل لیول کمیټي، ریجنل لیول کمیټي او ډسټرکټ لیول کمیټي. څه ټیم چې د تا په خاندان باندې یو کس ګډ سي تر 2010 له مخه او هغه که مهاجر کارډ جوړ کړی تر 2000 له مخه یا بعد کې د تا ټوټل خاندان له هغه له وجې بلاک سي شناخت کارډونه. څه ټیم چې ټوټل خاندان بلاک شول ته به ډسټرکټ لیول کمیټي ته د DC کمیټي ته به پیښیږي، د تا به بیا هغه DC کمیټي حل در باسي، هغه به د تا شناخت کارډونه در بحاله کوي د ټوټل خاندان. بیا که چیرې یو کس په غلطي سره په خاندان کې مهاجر کارډ ځین جوړ شوی، نور ټول پاکستاني کارډ لري، دی د 78 او د 79 تاریخ لري، هغه تاریخ سمیت دی په ریجنل لیول کمیټي ته پیش دی. لکه په کوټه کې کېږي هر منګل په ورځ کېږي هغه کمیټي، هلته دې پیش سي، خپل ډاکومنټ دې پیش کړي، خپل ثبوتونه دې پیش کړي، د ده کارډ به افغاني کارډ ختم سي، پاکستاني کارډ به بحاله سي. او یو کس بیا د یو چا په خاندان باندې په خوښي او په ناخوښي باندې ننوتو او هغه له خپله خاندانه ایست، اول خو په کار داسې نه وباسئ، ورسره ولیکئ درې کې تا ته ټوټل زه د تا په جایداد پیاو شنن درګټ د ده بلایي به د ده ژوند ده کوي بې. ها که دې ایست هغه به بیا ته زونل لیول کمیټي ته پیښیږي، هلته بیا تا ته فرمان درکړل کېږي، هغه به ډکېږي. څوک به پیښیږي؟ هیډ اف د فیملی، د فیملی چې کوم مشر ده هغه به پیښیږي چې دا کس د ما له خاندانه نه ده، لہذا دا کس زه په خاندان کې نه غواړم، د کارډ دی بلاک. دا طریقه ده. ډېر ټلیفونان ما ته راکړل کېږي، تر 1000 زیات میسجه پراته دي، زه چا ته جواب ورکوم، ټوله شپه نه یم ویده شوی. لہذا دا ترتیب ده، دا طریقه ده
تاسې د میسج جواب به درځي که ناوخته سي خوا به نه بدوئ ټلیفون ډېر راکل کېږي زه ټلیفون نه سوی پورته کولی معذرت کے ساتھ والسلام الله دې تاسې ټولو مشکلات اسانه کړي انور جان ناصر له تاسې ټولو سره دعاګو ده او دعا به راته کوئ الله حافظ السلام علیکم मेरे पख्तून भाइयों अगर आपके ख़ानदान में कोई बंदा दाखिल होता है और उसके आने की वजह से गैर बंदा आपके ख़ानदान में आ जाता है और आपके पूरे ख़ानदान का जो आईडी कार्ड है वो ब्लॉक हो जाते हैं 2010 से अगर उसका आईडी कार्ड उसका माजर कार्ड 2010 से पहले बनता है या बाद में बनता है फिर आपको अपने सारे खानदान के आईडी कार्ड बहाल करने के लिए डीएलसी जाना है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जहां सदर होता है उस कमेटी का आपके इलाके का डिप्टी कमिश्नर और उसमें 5 मेंबर होते हैं वहां जाके आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करने हैं और आपने ना नादरा जाना है ना अदालत जाना है ना किसी और के पास ना सरदार के पास ना मीने एमपीए के पास ये काम है डीएलसी का आपने डीएलसी जाना है अपने इलाके के डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जहाँ पे होती है जिसका सदर होता है आपके इलाके का डिप्टी कमिश्नर वहाँ पे जाएं अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाएं और वही आपको ये जो आपकी पूरी ख़ानदान के आईडी कार्ड ब्लॉक होते हैं वो बहाल करेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन 3 कमेटियाँ होती है उन 3 कमेटियों के अलहदा से मैं आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी रीजनल लेवल कमेटी और जोनल लेवल कमेटी अब रह गया जोनल लेवल कमेटी नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको जोनल लेवल कमेटी का बता दूंगा अल्लाह हाफिज़ टेक केयर अपना ख्याल रखिएगा बेस्ट ऑफ लक अस्सलाम वालेकुम पښتنو ورونو د تاسې د شناخت کارډو په حواله سره تاسو ته نوې معلومات درکم نوې معلومات دا د ان شاء الله چې موږ به د تاسې کوم ثبوتونه جمع کول او له چا سره ثبوتونه پاتې دي هغه جمع کوي هغه ثبوتونه خپل پیدا کوي هغه موږ ته راکوي ثبوتونه لکه څرنګه چیرې پیدا سوی د چا شناخت کارډ ودته د چا نه و د شناخت کارډ له مخه تاریخ دلته د تا نیکه پیدا سوی ده ته پیدا سوی بچیان دې پیدا سوي دي کور والی د پاکستانی ده بابا د پاکستانی ده نیکه د پاکستانی ده کوم تاریخ چې دلته تاسو راغلي یاست ستنې مې لګولې دي پیدایش هم کوم هسپتال کې سوی ده هغه تاسو سره رسید ستا په هغه ټیم کې مې راشن اخیستی دی هغه ټیم ثبوت ستا در سره مځکې دلته در سره دي پراپرټیانې مې کړي دي شناخت کارډونه مې جوړ سوي دي په دغو ثبوتو کې کوم ثبوتونه در سره دي هغه در سره جمع کوي هغه به انشاءالله تاسې ما ته جمع کول بل وکیل هم پیدا کو هغه مطمئنه کړاست هغه ته مې جمع کول دا شی تاسې پیدا کوي د تاسې کیس ولګوئ دا د افغان سټیزن کارډونه چې در جوړ کړي دي الله په فضل و کرم سره به دا ټول در واخسي د تاسې به بیرته خپل شناخت کارډونه سي دا ټیم خو زه نه پاکستانی نه مې پاکستانی بولي نه مې افغانی بولي نه د افغانستان هم نه د پاکستان هم په دوه کې ریان هم اختر به څنګه تېروم خو اختر په خوند تیر کوي اختر د خدای په خوند تیر کوي بعد له اختره به بیا انشاءالله موږ عدالتي کاروایانې ورسره کوو او مکمل به د تاسې په حق کې عدالتو ته ځو انشاءالله تاسې دعا پکار ده د موږ همت پکار ده د خدای رحمت پکار ده کرم پکار ده هغه د په موږ کرم وکړي نو امید لرو ښه رزلټ به راوړو ډېر غټ امید لرو چې د تاسو په حق کې به فیصلې راوړو تاسو دعا پکار ده الله حافظ اختر مې له ننه مبارک سه